الله رب العالمین د انسانیت او د انسانانو تخلیق د خور نه کړی مخپز مکه چې څومره انسانان دي کله هر مذهب او د هر قبیله او د هر قوم سره تعلق ساتي دا ټول په نسب کې د حضرت آدم علیه السلام اولاد دي او حضرت آدم علیه السلام الله رب العالمین په جنت کې پیدا کړی دی او چې الله آدم علیه السلام په جنت کې پیدا کو نو د ځمکې نه خوره اوړې و د فرشتي په ذریعہ باندې او د اغین الله آدم علیه السلام جوړ کړی دی قرآن حکیم کې الله فرمایي حدیث مبارکو کې ذکر شتا ادمو علماء کرام او تفسیرونو کې مواقعات لیکلي دي الله رب العالمین چې کله د آدم علیه السلام د تخلیق فیصله وکړه د پیدا کولو او ملائکه او فرشتو سره مشوره وکړه بیا الله رب العالمین اخیری ختمی اعلان دا او چې ز آدم پیدا کوم نو الله رب العالمین د اسمان نه یو فرشته راولېګله دنیا ته راولېګله او هغه فرشتي ته الله رب العالمین دا حکم وکړ چې لا شد زمکه ته او د زمکه د مخنه خوره یو لپاره والا او مال اسمانونو ته راوړه هغه فرشته چراله د زمکه تراکشوا او د زمکه د مخنه خوره راغشتا نو د زمکه وتوي اے فرشته سکه هغه فرشته زمکه نه اجازه وغوښته وی الله رب العالمین را لګلم چې ورشه د زمکه د مخنه یو لپاره خوره را جمع کا او بر جنت ته راوړه نو زرا غلم او استاد د مخنه خوره او چتوم او بر اسمانونو ته وړم زمکه د فرشتینه تپوسو ک الله رب العالمین چې د خوره پس تر لګلې او دا خوره بر جنتونو ته وړینو په دې خوره الله سکی فرشتو سره خو الله مشوره کړې و الله رب العالمین اعلان کړو فرشتو ته خو پته و هغه فرشته هغه زمکه ته وی الله رب العالمین یو فیصله کړی ده هغه فیصله دا چې دا خوره و الله رب العالمین جنت ته غواړي او الته دین یو انسان جوړي او یو انسان پیدا کوي هغه انسان باندې سکی فرشتي وتوی د الله فیصله ده چې هغه انسان د زمکه خلیفہ ګرځي ځکه الله اعلان فرشتو ته کړو انی جاعل فی الارض خلیفہ او هغه انسان لو بیا الله په زمکه باندې بچی ور کوي او قوم او قبیله بدلته آبادیږي هغه زمکه د هغه فرشتي نه بیا ته پوسو کو چې الله انسان پیدا کیو د زمکه خلیفہ ګرځي او بچی ور کوي نو څه د پاره کوي هغه فرشتي وته فرمایل وی الله رب العالمین جنتونه پیدا کړی دي دوزخونه جوړ کړی دي الله د خپل عبادت د پاره انسان د زمکه خلیفہ ګرځي او هغه انسانانو ته بیا الله احکامات را لېږي امتحان بکی په دغه انسان باندې او دغه آدم په دې بچو باندې نو چې کوم بچو د الله اتباع او تابعداري وکړه او خبره د الله په اومنل او د احکامات د الله اومنل نو هغه انسانان او هغه د آدم علی السلام بچي به الله د جنتونو ته بوزي او د اخرت خوشاله او نعمتونه به ورکي او چې کوم بچو د آدم علی السلام او د انسانانو افرادو اغه د الله رب العالمین اتباع ونکي او هغه امتحان کې ناکام شي او احکامات باندې عمل ونکي نو الله دوزخونه پیدا کړی دي الله بیا هغه مخلوق هغه دوزخ کې اچي او عذاب به ولا ورکي کله چې زمکه د فرشتي د خبره وورېدي نو دې فرشتي له قسم ورکړه اشتای د الله په ذات قسمی چې زما د مخنا او زمانه خوره موړه دغه چې دا انسان الله زمانه پیدا کړي دی بیا رسو د الله نافرمانی کوي او سرکشي وکي او د الله په احکاماتو به عمل نه کوي نو الله به سزا ور کوي عذاب به ور کوي جهنم ته وزي نو چې زمانه د انسان پیدا دي نو زم ماته او عذاب ملاويږي حالان کې زه خدای الله پاک هر حکم ته تسلیم یم خو دغه انسان د واجب بیا ماته عذاب ملاويږي دغه انسان د خور نه پیدا هغه فرشته د ما عزت مند مفسرین لیکي الله له واپس لاړه او الله رب العالمین ته وی چې الله ته تاسو که خوره دی راوړه کنه الله ز خلالم د زمکه د خوره راوړه هغه زمکه را قسم راکړه چې خوره موړه نو پرې می خوده ستا په نوم قسم را نو الله رب العالمین یو دمه فرشتہ رو لګلا ملک الموت وته وی د مون خلق وته اسرائیل علیه السلام وی حالانکه اسرائیل نوم په نصوصو کې نشته د فرشتي نوم جبريل میکائیل او اسرافیل د درې نومونه قران او حدیث کې د فرشتو معلوم دي اسرائیل نوم په حدیث او قران کې معلوم نه دي چته بزرګانو با لیکلي خو په دې مشهور دي اصل نوم په احادیثو کې ملک الموت راځي
دغه د مونږ په جبه مشهور اسرائیل یا ملک الموت دغه فرشته الله راو لګل زمکه ته نو چې دا فرشته رااله په دویم ځل باندې او د زمکه نه خور رالی نو زمکه ته خو پته لګېدلې و د دې نه مخکې بلې فرشتې سره هم کلامي شوې ده نو دغه ملک الموت د قسم ورکړ چې خوره د مانه موچته و هغه فرشته ملک الموت اسرائیل علیه السلام هغه وته وینا د الله د حکم اتباع د قسم نه بهتره ده ته مال قسمونه راکې د الله په نوم چې دا کار مکوا الټه ز الله را لګلې ماته حکم کړی دی بهتره ده چې د الله د حکم اتباع او تابعداري وشي قسمونه راکوکل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشته د الله په خورې کړې د الله سنا او د دې ټول زمکه د مخ نه یو لپه خوره را جمع کړه نو د زمکه د خوره کتا سو خیال کړی مختلف نوع ده بعد دې کې د زمکه د خوره رنگ تور دی بعد خوره سره ده بعد خوره سپینه ده بعد خوره کلکه ده لکه کانو ته وګوره غرونو ته وګوره بعد شګي دي نرمي دي بعد خټینه ده بعد دې کې اوبو ولاړې دي د بعد زمکه د پاسه هغه خوشبودار خوره ده پاکه ده او بعد خوره کې اوبو ولاړې دي ډنډونه پکې جوړ دي بدبودار ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ګور الله آدم علیه السلام چې جوړو د ټول زمکه نه فرشتي خوره راغونډه کړې ده په دې کې پاکه خوره راغلې ده بدبودار پکې ده سپینه پکې ده سره پکې ده تور پکې ده نرمه پکې ده کلکه پکې ده نو الله رب العالمین دغه خوره هغه خاصیتونه په انسانانو کې پیدا کړې دي د دوه جهانو سردار مبارک فرمایي بعض انسانان تور دي ولی اصل کې تور رنگ موجود دي بعض انسانان سپین دي سره دي ولی ځکه اصل د خوره بعض سور دي او بعض سپین دي بعض انسان د مزاج نه نرم دي ځکه بعض د زمکه ایسی او خوره نرمه ده بعض انسان د مزاج نه سخت دي ځکه د زمکه کې بعض ایسه سخت ده دغه رنګ بعض انسان الله خپل اخلاق ورکړي دیندار دي او نیک عمل دي ځکه چې د زمکه بعض ایسه پاکه ده طاهره ده او خوشبودار ده او بعض انسانان په انسانانو کې بد اخلاق دي بدخوی دي بد عمل دي کفار دي الله نه مني او ګډوډ دي اعمال خراب دي وې دي کې لازمه کې د هغه بدبودار خټي عیسی او هغه مادر اغله ده نو هغه خوره الله رب العالمین لاسمانونو توخی جوړه او بیا ته الله پاک د آدم علی السلام وجود مبارک جوړ کړه هغه خوره نه خټه کړه او بیا ته وجود جوړ کو بیا پکې الله روح واچو د مې عزت مند الله رب العالمین چې د آدم علی السلام د خوره نه پیدا کو او د خوره او د خټه نه جوړ کو د کې فلسفه او حکمت سره الله خو د ټول کائنات خالق دی الله سره قیمتي اشیاء مسره زرم وسره الله سره سپین زرمو الله سره یاقوت او زمرد غوندي قیمتي کاني مو حدیث شریف کې راځي ترمذی شریف کې حدیث دی په جنتونو کې به الله پاک د جنتیانو په کورونو کې پتنګان پیدا کوي او هغه پتنګان به د سرو زرو نه جوړي پړق پوي ور الله له قدرت حاصل لې د سرو زرو په جنت کې پتنګان جوړ کړي نو الله د آدم علی السلام د سرو زرو نم جوړول شو چاندیم الله سره په زرګونو او په منونو ټنه موجود د بدزمکه کې الله د آدم علی السلام د چاندینم پیدا کول شو په دې زمکه کې قیمتي کانی زمرد او یاقوت او مرجان او ملغلری په سمندرونو کې پرتی دي الله دا انسان دغه قیمتو کانو نم جوړول شو دغه اعلی ملغلرو نم جوړول شو اوس په الله سره شتا پیتل شتا الله کو غوښتي آدم علی السلام دغه اوس په یو پیترو نم جوړول شو لیکن نه الله انسان او آدم علی السلام د خور نه پیدا کړ حکمت او فلسفه او راز پکې سدي لمه عزت مند فلسفه او حکمت او راز پکې دار د علماء فرمایي چې انسان د خپل اصل ته سوچو کی انسان لکه په گریوان کې هر ودا خبره په دماغو کې پرتې چې ګوري که زه هر سیم که زه د دنیا په منصبونو کې پډېر لوی منصب ناشته د دنیا مال الله هر قسمه طاقت را کړی دی الله مال هر قسمه شهرت را کړی دی الله جیداد را کړی دی زمکه را کړی دا پیسې را کړی دي نوکران را کړی دي هر څه را کړی دي زورور الله جوړ کړم د هر څه سره چې دا انسان په خپل گریوان کې سوچ کوي خپل دماغو کې دا خبره ځان ته مستحضره کیږي چې ټیک ته زه خو یو شهرت لرم یو طاقت لرم خو اصل ګوره زما خور او خټه ده اصل زما د بدبودار خټه ده چې د بدبودار خټه نه جوړ کړم نو چې دا اصل ته انسان سوچ کوي نو د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي دی به کبر او لوی نه کوي
دی به مټي نه وای، دی به ظلم چا باندې نه کوي، دی به کبر او لوی نه کوي، او دی به په بدمعشۍ په دنیا کې نه ګرځي. حکمت او فلسفه صرف دقه ده چې الله آدم علیه السلام د خټې پیدا کو چې انسان خپل حقیقت ته او خپل اصل ته او خپل ماهیت ته نظر کوي چې د کبر او لوی پیدا نشي. د ما عزتمندو کبر او لوی دا ډېر لوی جرم دی. په دې باندې الله رب العالمین ډېر زیات خفه کیږي. یو انسان چې کبر کوي او دوی لوی کوي او دې په سر کې نشه پیدا کوي او بدمعشي کوي، په دې باندې الله رب العالمین ډېر زیات خفه کیږي. د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي، حدیث قدسی دی، دا الله رب العالمین وینا ده. الله فرمایي الکبریاء ردائی، لوی او بڑائی الله وی زما صادر دی، زما جامه ده، دا ما سره خخای. کبر به هغه انسان کوي چې د هغه په اعلی مرتبه د اوصاف باندې متصف وي. انسان بسی او د انسان به کبر سي، دا سه ذات د کبر او لوی خای او خوان کوي چې په هغه مرګ ناراضي. دا سه ذات د لوی او کبر خای او خوان کوي چې هغه چاته محتاج نه. دا سه ذات د کبر او لوی خای او خوان وسره کوي چې خلک دا غنه غختنه کوي او هغه چانه غختنه نه کوي. هر څه خزانه هغه سره. نو چې وګوره ذات د الله رب العالمین یو یکتا ذات ته بل څوک نشته په کائناتو کې. جن او که جن دی او که زندگی دا او که د دنیا نعمتونه دی او که د دنیا مال او دولت دی او که هر څه دی ټولو خزانه الله سره. دا الله داسې ذات چې په هغه باندې فنا نه راځي، مرګ نه راځي. الله داسې ذات چې چاته محتاج نه دی. الله داسې ذات چې بیماری په نه راځي. الله داسې ذات دی چې نه بچی ته محتاج دی، نه خزه ته، نه پلا ولشته، نه ولا مورشته، نه محتاج دی. الله باندې ټیم ناراضي، زمانه نشته، وخت ته محتاج نه دی، ستړي په ناراضي، شپه په ناراضي، خوب ته حاجت نشته، سردردي نشته. د وجود دا غندو تمامو صفاتونو نو د دنیا د تمامو صفاتونو غندونه الله منزه ذات او پاک ذات دی. نو چې دومره لوی ذات دی، لوی او کبر او بڑای د ذات سره خوان کوي، د ذات سره خخای. نو ځکه الله موي الکبریاء ردائی، لوی او غټوالی او کبر دا زما جامه ده، زما لباس دی. او بیا مخکې سوی من نازعنی نازعتو، سخت جمله ده. که څوک ما سره په دې د کبر او د لوی په جامه کې را ننوځي او ما نه غختل غواړي، الله وی زبو سره جګړه وکم، زبو سره سخت مقابله وکم. نو د الله رب العالمین ذات په بنده کې ار یو صفت خو خو د کبر صفت نه خوخی. قران حکیم کې الله فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا، پس مکه کې د کبر په جامه مګرځه، سر کې نشمه پیدا کوا چې مټې وې او ټوپونه وې او په کبر باندې ګرځي او ځان ته سوي. انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله وی کته ډیرم کبر وکي د ازمکه نشي شلولې، که ډیرم کبر وکي غر ته نشي خته، د غر غوندې بل غر نشي پیدا کولی. انسان بس کبري شپېته کاله جن او یا اتیا کاله زندگی ام د محتاجې ډک جن، په هر څه کې مونږه محتاج یو، سا وختو کې محتاج یو، سترګو کلاول او خزول کې محتاج یو، خوراک سکا کې محتاج یو، کروڑې خلی ته واچو د غروړې مېده کولو کې محتاج یو، غاخونو ته د غروړې چې په غاخونو مېده کو تیرولو کې بیا محتاج یو تالو ته، که تعلم نه دا وړې هم تیرول څنګه، او کو تیرې کې نو ازمه کې بیا دې مېده ته محتاج یو، او کو ازمم شي وجود تلاړ شي، طاقت په کې څوک پیدا کی؟ الله پیدا کوي. غړې په غړې موږ الله ته محتاج یو، لمحه بر لمحه، سکند در سکند موږ محتاج یو. نو موږ پس کبر وکړو، موږ پس لویو کو. علما بزرگان فرمایي کنه انسان څه شي دی؟ اوله نطفه. انسان د خپل ابتدا ته وګوري د نطفه نه پیدا دی، د منې نه پیدا دی، بدبودار پلیت او غلیظ شي نه انسان پیدا دی. اخره جیفا، اخر څه شي دی؟ مردار ته بیا جوړي. انسان چې مړ شي او په د بارے سره 15 غنټې وړي بدبو شروع. هغه بچی چې د پلار وتا نیازبین دی او د پلار په سر ګرځي او مینه محبت وسره کوي. هغه مور چې د بچی وسره څومره مینه کوي، خو د پلار او مور مړ شي به شپې تفکر کې نه پریدي، بیا زر تر زر جنازې ټیم مقرري دغه پلار او دغه مور کله غوندي ایثارینو دغه ته وړي هسپتال ته وړي او بیا برخانه کېږي، یا خزه کېږي، وجود یې خرابېږي. نو هغه انسان چې اول نطفه ده، اخري څه شي مردار ده، او پمینس کې څه دي؟ وی پمینس کې بیا ډیران دي، خېټه کې ځان سره څه ګرځو،
دغه قاذورات او دغه ګندګي ځان سر په خېټه ګرځاو هر انسان یوازې زو تنه هر انسان خېټه کې سپراته دي سوچ په وکا دغه قیمتي خوراک موږ خېټه کې واچو بیا دا غینه څه ګندګي جوړ شي 24 غنټې دا ګندګي ځان سر په خېټه کې ګرځاو 24 غنټې هغه ګندګي چې بیا ته انسان پوزه پټي هغه ګندګي چې لاس سره اولګي په صابوني وینځي هغه ګندګي چې د خپل وجود نه خارج شي کرکته ورزي پردې خو پرېدا د خپل وجود ګندګي لکه ډک او د سماته د کتشته د خپل ځان او د خپل وجود د ګندګي نه خلکو له څنګه کرکه ورزي د خپل وجود چې میچا د کیتش او د سماته کوي او لاس اسقاش په صابوني انځي خوره باندې مګي هغه خپل او د سماته لجزي پوزه پټي بدګو په بدلږي دا د انسان حیثیت دی نو ځان سره په خېټه کې دغه ګندګي ګرځي پیدا د ګندګي نه منې نه دی چې مرشي بیا مردار ده انسان نه پس کبر کوي اخر او د کبر انجام هم زما عزت مند خطرناک دی کیا چا چې په دنیا کې کبر کړي دي او چا چې په دنیا کې لوی کړي دا هغه الله په دنیا کې هم تباہ کړي دي او آخرت هم خراب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه شریفه کې چې الله پیغمبري او نبوت ورک او د دوانو جهان او سردار مبارک د خپل پیغمبره او د الله د تعلیمات او دعوت مکه مکرمه کې شروع او خلق اسلام ته شریعت او دین ته بلل نو د مکه خلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنان شو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرنا او د اطاعتنا منکر شو نه من د پیغمبر علیه السلام اطاعت په نکو په دې ظالمانو کې یو ظالم ابو جهل عتبه شیبه دا بلا کسانو دا کبرجن د مکی سرداران غټان او د مال او د جیدات خاوندان پیغمبر علیه السلام ته ډېر سپک قتل او ډېر کبر او لوی به کولا او د دوانو جهان سردار مبارک پشان کې به ډېر ګستاخی او بے ادبی کولا یو ورځ حضرت عبد الله ابن مسعود په خپل باندې فرمایي حدیث شریف کې راځي د دوانو جهان سردار مبارک د بیت الله شریف خوا کې لګیا دي او منځ کوي الله پیغمبري ورکړي د الله عبادت کوي مسجد حرام تراغي او د بیت الله مبارک په خوا کې ادرت او نیت اتړ او منځ شروع نخواته د ابو جهل عتبه او شیبه او یو څو نور د مکه سردارانو غټان هغه ولاړو نو د دوانو جهان سردار مبارک چې منځ کو نیت تړلو نو دیو پسې ملنډ او خنداګانې کولې شکل رکوع وخت شو نو بیا به ظالمانو ملنډ او خنداګانې پیغمبر علیه السلام پسې کولې نو دا ابو جهل بدبخته کبرجن د اعلان او आवाज ولګو وی یا رسول پوینا داسې چې لاړ شي قصاب خانه ته او د قصاب خانه نه د وینې ډک د ساروی لري او پیروان او کلمې دا وروړي او دلته مال راو رسي نه یو کافر او بدبخته بد قسمته خدای پاکي په قسمت هغه خیر خوای نه ولي کل سپیرو هغه ادري دوی دا کار بزوکم نو لال قصاب خانه د مکه مکرمه چې کم د قصابانو او خان علالون او ساروی به ذبح کول نو په هغه قصاب خانه کې د ویني او د ګندګي ډک د ساروی او پیروان او کلمې او لري ډیر واغشت او رويړو نو د دوانو جهان سردار مبارک چې منسکو او سجدي لاله او په سجده باندې الله ته پریوته نو دی ابو جهل ظالم او سپیره دغه کسته وی ویرول د پیروان او د لري او د دې محمد د پیغمبر علی السلام نوم واغې د په املا ورو غرزوه هغه ظالم هغه د وینو ډک او د سوټو ډک هغه پیروان او هغه کلمې او ارسل وړل او د دوانو د جهان سردار مبارک په شا باندې ورو غرزول ګوره کبر دې کنه ځان وته سخکارې دو سر کې جغه چې ما سر خو د مکی سرداری ده ما سره د مکی بادشاہی ده ما سره پیسې ده او ما سره جیداد دي او ما سره ارث دي او دا یتیم دي او غریب دي لاري نشتا موري نشتا نکي نشتا یتیم د مکی یو کمزور غریب کورنۍ سره تعلق ساتي د پیغمبر علی السلام په شان کې ډېر سپک قتل اغلری او ارث چې په ورواچل حضرت عبد الله ابن مسعود فرمای وی زو ولاړم لیکن وسمنو چې ورغله د پیغمبر علی السلام د ملا مبارک نه دا ګندګي غرزولې پیغمبر علی السلام د قرنګ په سجده باندې پروت عبد الله بن مسعود غریب مسكين صحابي د وجود د غریب کمزور د موږ تاریخ کتابونه لیکي د وجود نه قد نه ورکوټو په صحابو کې بچ یو لور صحابي ناستو او پرلت پیوالو نو د سره قد برابر ودی چې به ولاړو نو وجود نه قد نه ورکوټو کمزور د وجود نه نحیف وجود نو ویزه ولاړو او د رسول الله مبارک په شابانه د ارس ورو غرزول ویزه تدقه سه ګورم خو طاقت او وس نشته چې ورشم چې د ارس ته او غرزوم وی رسول الله مبارک د قرنګ پروت دی او خواته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ظالمان ولاړ دي او خان دي او خوشاليږي او لاسونه پړقي او داسې خلطيږي چې د خندا او د خوشالۍ نه د اسپیرا کافران په یو بل داسې ورغورځي خوشاليږي حضرت فاطمه بیبي د رسول الله مبارک وړ لور ده
هغه ته چا خبر اورسو چې راشه دي کافرانو د دوانو جهانو سردار مبارک پس خندا کوي او منسکی او فملې ودلري او پیروانه چولې دي نو په منډه هغه رااله او هغه ارسته هغه ماشومې دیکه ولا ورکه جنانو ته خصوص سنوي او وړم وا هغه ارسته اخوا کړل رسول الله مبارک سر اوچت کو کېناست نو دې ظالمانو بد قسمت اوس پیرو ته خیر وکړي انسان تل شي تر اخره کوله یلکه تاسو ته رسول الله مبارک سویلی دعوت د دین درکې نه غلار د تخی د اور نم بچ کی جنت تم بوزي دا الله اطاعت تم را بلی نو هغه خبره نه منه نو زم منه خو چې خپل عبادت کوي او بیت الله شریف سره ولار دي نو تاسو ته سویلی دي دا مکه خو یوازې تاسو نه ده مکه خو د ټولو خلکو په شریکه ده څنګه چې د ابو جهل او د عتبه او شیبه د مکی باشندگان او اوسیدونکو ته رنګ رسول الله مبارک د مکی شریفه باشندو هغه د قریشو د خاندان سره تعلق ساتو نو د ټولو په بیت الله شریف کې سوا خدا کبر جنو کبر کولویه کولا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متخیر وکړه اللهم علیک بی جهل اللهم علیک بی شیبه و عتبه خیریه وتوکل هغه خیری د رسول الله مبارک قبول شوی د پیغمبر د خدای خیره او دعا وسنګ نه قبليږي خو سمو د پس یا رسول الله مبارک کله مدینه منوره ته هجرت وکړو او بیا په بدر کې د دې کافرانو سره مقابله را او جهاد میدان ولګید نو دا د مکی د کافرانو زر کسانو او دقه ابو جهل د لخر سردارو او رسول الله مبارک سره 300 صحابه او رسول الله مبارک د اغه لخر د 300 لخر سي په سالاري کوله او مشرو او د بدر په میدان کې جنگ جوړ شو جهاد جوړ شو دغه ابو جهل دغه بدر په میدان کې په جهاد کې کبر ولوي کوله او خپل مرګرو ته وی ګوره دا صحابه او د پیغمبر او د مرګري ډیر لګي دي 300 کسان دی او مونږ زر کسان ملکوي به نه کبره کوي وی یو بتی روغ نسو جمدی به ځان سره مکه مکرمه ته بوزو ملکوي ما بس په دوه کس یو کس را نیسه او پرسو به تړو او ځان سره به مکه ته بوزو او الته به سره بیا لوبه او نخري کو دی ابو جهل سپیره دقه ځکه کبر کو او سر کې جغوا تورې نیولې و په اسبانه ناستو او په فخر په میدان جنگ کې ګرځي را ګرځي او خپل مرګري برابرې لیکن الله رب العالمین خو تاسو ته ما حدیث وی کبر خدای الله نه خو الکبر جاء ردائي ومن نازعني نازعت رسول الله مبارک حدیث قدسی الله نه نقل کړي چې څوک ما سره په کبر کې او په لوی په اجامت کې ځان را دن کوي او ما سره مقابله کوي الله وی زبو سره جنگ کو ابو جهل کې کبرو لوی وا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات پسې او دغه په خبرو پسې به خندا او مسخري او ټوکې کولې نو چې الله پاک سره په جنگ شونو څه انجام شي الله رب العالمین د هغه به سر او سامانه صحابه چې پیزار نو خپل بلخپیو توري مو سره نه وي ټول لخر سره شپږ یو توري وي درې یا سلور زغري وي پسې جهاد کړی دی په ډانګو باندې د قجورو په لختو باندې ځل د قجورو د اونو نه لخت را کټ کړی تو سوچ کوا چې مقابله کې درې چندا غټ لخکری او هغه سره توري او ته یوازې او لاس کې ډانګي او لخت سره نو د درې تورو د یو ډانګي مقابله کوم ځای کېږي د عقل نه بار خبره ده د عقل نه بار خبره ده لیکن د الله نصرت او امداد چرش نو الله رب العالمین ولدا اسمان نه فرشتي راولېګلې مدد له زر فرشتي رااله بیا درې زر رااله بیا الله رب العالمین رسول الله مبارک ته م پریشان کېګا یو د 500 لخر تیار ولاړ دی که معمولی څه خبر رااله هغه د صحابه د فرشتو لخر بر صحابه امداد لرازي نو چې میدان د جهاد ولګید او لوبه برابر شو نو دا کافران ټول مردار شو او یا کفار ته مردار کړ او یا صحابه سره شپږ ودوري دي او مقابله کې او یا کفار مرداري دغه عتبه دغه شیبه په دغه بدر کې مردار شو دغه ابو جهل کبرجن په بدر کې د دوه ماشومان صحابه د لاس مردار شو حضرت معاذ او معوذ یو بیبی دا عفران مې دی عفرا ډیره خوش قسمته بیبی دا په دغه یو جهاد کې د دې شپږ زامن شریک دي شپږ زامن بیبی عفرا واحد په صحابیو کې داسې خوش قسمته بیبی دا چې په بدر کې د دې شپږ زامن په جهاد کې شریک معاذ معوذ او دا معاذ په نوم باندې دوه دا سره کې د دوه خاوندان یو خاوند په نکاح کې واغه وفات شو بیا بل خاوند کړو نو د دوه خاوندان نو الله زامن ور کړو او هغه ټول په دې جهاد کې شریک نو هغه کشران صحابه معاذ او معوذ چې د عفرا بي زامنو د اغوید الله صد ابو جهل دغه لعين کبرجن چې څومره کبر کو څومره نشوا هغه رنګي الله ذلیل او رسوا مردار شو چې کله جنگ ختم شو او دا کفار او تختیدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته اعلان کړي د ابو جهل خبر براله سوک وروړي
دومره خو ماته اطلاع رسیدلې ده چې معاذ او معوذ والي دي په تورو باندې خو چې مړ دي که جمديري په کوم حالت کې د خبر به را لسو کړوړي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاری کې حدیث دی ایموته چې حضرت زما زي معلومات راوړم وی په من دلاړم او چې کوم مرداران د کفار مردار مړ پراتو وی یو ملټاو چې ابو جهل به کوم ځای پروتي وی یو ځای کې دی پروت دی او وی صاحب کې د لا پورا مړ نه د سترګې خدای را خوځي پورا مرشوي لا نه دی نو چې می اولیدو نو د ظالم خو ما سره ډیر ظلمونه کړو نو ما ته پړل کې هغه قار او غصه پرتا و ویراله په دې سینې مې ولې او ټوپ او په دې سینې د پاسه ولا کې ناستم ما ته وی چې سوکي ما ته چې عبد الله ام کړه مسعود زوی ما ته وی چې خا پلان کې زوی وی پیجندم نو دغه دوران کې ما ټول وروي چې سردانه کټ کوم ما ته وی چې سکه مې چې سردانه کټ کوم کنه نو دې ظالم په دغه وخت کې د مر په وخت کې قبر گئی دومره قبر جنو ما ته وی سر رانه کټ کې خدای سر رانه لخته په دې سینه کې کټ کا چې دا سټ وسل وګړي چې دا ما دا سر په دې سرونو کې لګو لوړ غټ ښکاری سردار سر ښکاری دومره په خدای مې نه ګناګاري دومره پکې قبر پروت دی ظالم دومره سپیرو دومره لعین عبد الله بن مسعود فرمایي وی ما ته تاسو کو ما ته چې ښا مړکوم پرې دم خو نه زه په دې خبره باندې عملو کوم 60% وګت کټ کم خو یاره یو خبره نه تاسو کوم اوس خو اسم مړکیږي هغه مقابله د اوکړه پیغمبر علی السلام سره د خپل نفرت اظهار دی وکړو خو دې وخت کې د تاسو کوم چې دې وخت کې استا د رسول الله مبارک په بارک څه خیال لري تا خو ولیدا چې هغه سره 300 صحابه دي غریبانان توري مسله نشتا او تاسو سره د زرو کسانو با وسله لخر دي بیا هم تاسو شکاس او خپل او اغله الله ګټه ورکړه الله ول اسمان نه پرشتي راولېګل تاسو نه او یا مردار شو الله د ارز او خل چې د حق پیغمبر دی هر څه په خپل سترګو ولیدل اوس ته خیال لې اوس په ومنه پیغمبري کنه نو دا ابو جهل چې دغه وخت مرداریږي دغه وخت دا ظالم کبر کوي عبد الله بن مسعود وی ما ته وی چې عبد الله ملکیګم خو ملکیګم او په هغه لومبه ورځ چې کله د پیغمبره دعوه وکړو اعلان وکړ د صفا په غونډه باندې او د مکه خلک راغون کړ او اعلان وکړو د الله پیغمبریم زما د الله پیغمبر اومنه هغه وخت کې العیاذ بالله چې دې زما سمره بدی شو اوس مم اقرنګي بدی شي هغه وخت چې مو در سمره پړل کې نفرت اوس مم سره پړل کې هغه نفرت ته عبد الله بن مسعود وی لعنت به پیو په مخ نو لاړ تو کلی او چاړه مې راواغست او سر مې ته کټ کبر یې کو کبر د کبر انجام څه شو تباشو دنیا م غرقا دنیا سجن کدی ظالم د پیغمبر علی السلام اطاعت کړو تابعداري کړو او پیغمبر علی السلام باندې ایمان وروړو نو څومره مقام به خدای ور کړو ابو بکر صدیق ته وګوره عمر فاروق ته وګوره حضرت عثمان ته وګوره حضرت علی ته وګوره حضرت عبد الله بن مسعود ته وګوره دا صحابه د رسول الله مبارک سره عاجزي خوخه کړه کبر یې ونکړه د پیغمبر علی السلام اطاعت او تابعداري وکړه د عاجزي جون دی اختیار کړه تر قیامت پورې نمونه یادېږي تر قیامت پورې زلیږي په دنیا کې اخرت خو پرې د لوی مقام به الله ورکوي په دنیا کې نن سبا کافرانو تسلیمي حضرت عمر کفارم تسلیمي چې د عدل بادشاہ تیر شوی ابو بکر صدیق صاحب د خلافت زمانہ يهوديان او عیسایان تسلیمي چې دا د عدل او د انصاف حکمرانان تیر شوی دي دا ولې د عزت مندو د کبر او لیو نکړه بدمعشی او نکړه د پیغمبر خبره ته سرخ کته ک عاجزی اختیار کړ الله لوی مقام ورک زما عزت مند دنیا او آخرت ته که انسان عزت غواړي انسان د الله رب العالمین رضا غواړي د پکار چې عاجزی اختیار کی او که سو کبر کوي د دنیا انجام خراب دی او د آخرت انجام خراب دی انسان د خپل حقیقت ته سوچ کوي زه الله د خور نه پیدا کړم د خټه نه پیدا یم د بدبودار نه نکبه د خور خټه نه پیدا دی زه الله د نطفه د منې نه پیدا کړم قسم دې ک بیا انسان چتم کبر کی خو موږ په خپل حقیقت باندې سوچ نه کړی الله رب العالمین دې زمون د کبر د مرض نه اوساتي زمون په دماغو کې الله د عاجزۍ خپل خوې پیدا کی د سنم مليانو کلی غوثی ګل لور وفات شوی الله رب العالمین دې مغفرت نصیب کی دعا کې چې څومره مردگان وفات شوی دي په دې کلی کې بار الله د ټول مغفرت نصیب کی الله زموږ د دنیا او د آخرت د خوشاله او د برکات او جن نصیب کی زموږ یو مولوی صاحب د رضالو کې نجیب الاسلام صاحب دغه والد صاحب وفات شو هغه تم دعا کې چې الله کامل مغفرت نصیب کی الله زموږ د ټول رضا شي الله خپل اخلاق مونږ کې پیدا کی هغه اخلاق چې کوم اخلاق د رسول الله مبارک او د صحابه الله د ګندو اخلاقونه مونږه اوساته او ګندو خوینه الله د مونږ په خپل خوینه او اخلاق باندې بدل کی الله د بیمارونو اوساته د ناچاقونو اوساته د دشمنونو اوساته الله د حفاظت او د روح صحت دراز او د عافیت ژوندۍ نصیب کی
شیخ صاحب لږ بیمار دی دعا مو ته چې الله ولا روح صحت ورکي مې دې تکلیف ته بیګا ټول شپه خوب نه کړي الله رب العالمین ولا کامل صحت ورکي دراز عمر د عافیت د خپل دین او د احادیث او د خدمت لپاره الله ور نصیب کی الله تاسو ټول خوشاله کی د دنیا او د آخرت خوشاله دی الله د موږ ټول نصیب کی اخر وخت دا کلمه په خلی جاری کی لا اله الا الله